د دنیا خالي ځای پروت دی او چې څو خلک څومره ګوري نو هغه په هغې کې منعکس کېږي. نور ما تفصیل ویلی چې محل د علم قلب دی که دماغ دی یاد لرې ده که نه چې کوم محل دی یا قلب یا دماغ خو ما ویلو چې نصوصو کې زړه دی یاد لرې ده او القى السمع وهو شهید من حيث القلب وغیره لا يفقهون قلوب لا يفقهون هغه تېر شوي دی هغه دلایل بیا درته نه وایم نو دا دننه خالي پروت دی څومره تصویرونه ته اخلې ډکېږي نه دا 16 جیبي نه دی او نه 32 جیبي دی دا 32 جیبي نه دی او نه 16 جیبي دی دا دومره دی چې غیر محدود څومره تصویرونه دا پکې منعکس کېږي او پکې پراته دي چې ما ته 100 کاله پس هم یو سړی راشي او زما نه هېر شوي دی ما ته وایي چې زه خو ستا طالب یم ټانکي واقع هو لکه رایاد شو راته نو دننه پروت دی نو رایاد شي که ظهور هم راغی نو دننه پروت دی رایاد شي نو دا دننه مولانا صاحب دا خالي پروت دی نن ته به ګورې عجیبه ده پخوا مې وې دوی نظر حق دی نو دې ساینسدانانو به اعتراض کوو او ډاکټرانو به اعتراض کوي دا د نظر څه معنا ده نظر دی هلته ناست دی هلته ناست دی او پیغمبر وایي نظر حق دی اوس څه وایي اوس وایي دوی چې څوک چاته ګوري د دې سترګو نه ډېرونه روان دي هلته مردېږي څوک چې چاته ګوري د سترګو نه داسې نه دي د سترګو نه یو خاص لهر روان دی په هغه باندې لګي که هلته ګورم دیوال باندې زما لهر لګي که هلته ګورم په زما په بل شي باندې زما لهر لګي او چې کله رڼا ته ګورې دا لهرونه رڼا ده دا روشنایي ده خو په سترګو نه ښکاري نو چې د خپل ځان نه غټې رڼا ته دا لهر مخامخ شي نو هغه لهر واپس راته بیږي ته نه ګورې نو ورته چې ګورې ته نه شې کتې ځکه ستا د لهر د رڼا نه د نور رڼا تېزه ده بجلی ته چې ګورې برېښي که نه برېښي ولې برېښي بجلي غوږ ده ما د هغې په میانځ کې خو بله فاصله ده دا ولې برېښي دا زما هغه لهر واپس منعکس کېږي ولې اپې تېزه ده او دا بار رڼا چې ده هغه ډېره ده خو هغه مجتمع نه ده خوره ده دا مجتمع ده هغه خوره ده نو هغې کې زما دا لهرونه نه واپس کېږي ما ته نو د هر انسان د سترګو نه یو خاص لهر وځي په بل چا پرېوځي نو دا بعض انسان په سترګو کې قدرتي هغه لهرونو کې زهریات دي فطري طور بعض انسان په سترګو کې فطري طور څه دي زهریات دي نو چې هغه د بل په وجود سینګور شي هغه وینه کې ورګډ شي نو هغه ته تاوان ورسوي تاسو چې زه وګورم نو زما د سترګو نه هغه چې کوم لهر وته لهرونه په بعضې وخت کې ښي بعضې خراب دي نو د بعضې انسان په سترګو کې لکه د بعض انسان د خولې لاړه ده هغه صفا ده د بعض انسان د خولې لاړه ده نسواري هغه څښاک بوی کوي نه پوهېږئ په خبره دا قانون دی د بعض انسان خوله ده هغه بوی نه کوي د بعض انسان خوله بدبویي کوي دا قانون دی فطري قانون دی د بعض انسان طرفونه څښاک بوی کوي د بعضې طرفونو نه خوله دي هغسې بوی نه کوي نو دغه رنګې دا لهرونه چې دي د بعض انسان خطرناک وي نو که په دوی ور پرېوتل او که په بل چا ور پرېوتل لهرونه نو هغه په هغه وینه کې یو ځای شي او هغه ته تاوان رسوي د بعضې انسان لهرونو کې نورې فایدې وي چې بل ته وګوري لهرونه واقع شي د هغه سبب د حکم ګرځي هغه ورته وایي چې ورته نور هم نه ګورم ورته نو دا د لهرونو فرق دی اوس دوی وایي او رسول الله مبارک 1400 کاله مخکې فرمایي ان العین حق العین حق چې دا حق دی ویل دې څه مطلب اوس دوی وایي چې واقعي دا لهرونه روان دي او بل باندې اثر کوي او بعضې داسې وي د بعضې انسان د سترګو لهرونه هغه عمل ته ورسره دونه سخت کړي وي چې بل مسخر کړي بلې نظر په کتو د بل تسخیر پیدا کړي دارنګې خبرې نه دي د بعض انسان د خولې خبرې یو شان دي وي د بعض انسان د خولې خبرې بل شان دا خبرې چې موږ کوو دا لهرونه خپرېږي او لهرونه خپرېږي خبرې د کوم ځای نه راوځي دا ژبه چې جنګېږي بل سره ژبه نو دا خو دونه غزار نه کوي لکه څومره چې موږ شوق کوو ځکه دا جنګولو کس پکوي ژبه جنګېږي د غاښونو سره شاته راپسې هوا را روانه هوا ته نه محسوسې خو را روانه ده او دا د ژبې یو جدا کېدو د مخارجو سره اواز پیدا کوي ټول د الله جیبه نظام هغه اواز د لهرونو په شکل کې بار روان دی نو د چا اواز د خشتۍ ښکلې وي نو بنده مسحور کي د
دچا اول ان ارکل الاصوات لصوت الحمير هغه تاسو وی چې سړی په خوا کې ګوتې باندې چې دا څه بلا ده نو حاصل د کلام دا دی توصیل منی نو تخترنګي مولانا صاحب کوم دې خبره درته کوله زړه نو زړه ولا ډک د ایمان نه هغه چې کوم میموري کارت دی کنه هغه کې څه ورته واچول ایمان او دا شیان ورته واچول ګورې چې الله سره ملاقات دی چې دا ډک شي د عقاید صالحه او د ایمان نه چې قوت د قلب حاصل شي او بیا هغه قوت چې کوم قوت د الله سره کوم دغه کوي ملاقات کېږي ګوره رئیس د انسان په قلب دی رئیس د انسان څه دی هغه قلب دی زړه په سبب دا څومره څیزونه چې دي دا ادراکونه کوي دا سرپسې ښه لا يعلم ما في السماء مما يريد الله به في الارض حتى يعلم ما في السماء الدنيا وقال له جبريل هذا برد فسلم عليه فسلم عليه ورد عليه ادم وقال مرحبا وعلى بابني فنعم الابن وانت فاذا هو في السماء الدنيا من امين يقول ذلك فقال ما هذا النار يا جبريل قال اذني وفراد عنصرهما ثم ماذا به اصل نیل او فرات په جنت کې او دا د دنیا نیل فرات هغه نه الله لګ راغشتل دلته حضور لري جوړ کړل لمنه دا غیر لګ راغشتل دلته حضور لري اصل کو په جنت کې دی اور پسې فإذا هو بناء آخر عليه قسم من وثبت بدر بينهم فإذا هو مسك البر فقال ما هذا يقول قال هو هذا الكوثر الذي خلق ملك ربك ثم نبي إلى سماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له نور من هذا قال جبريل قال ومما قال محمد صلى الله عليه وسلم قال غير مرسلين قال نعم قالوا مرحبا به وعلى ثم عرج به إلى سماء الثانية فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك كل سماء بها أنبياء قد سماهم فوائد منهم إدريس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم أحفظ اسمه وإبراهيم في الثالثة وموسى في السابعة بتبديل كلام الله فقال موسى مناسبت دبا چې موسی علیہ السلام قوم کړي دا قوم کې نه دی شپږم کې یاد دي کنه په دې کې د راوی نه غلطي شوی ده ارعیه هوما من التویل بتبديل كلام الله له مناسبت سبب چې الله وسره کلام کړی دی باغی فضیلت ور کړی دی فقال موسى رب لما كنا يرفع علي احدكم ما نبي فوق ذلك بما لا يعلمه الا الله حتى جاء سدرة الموت ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان من قاب قوسين ودنا ويوحى الله اليه بما يوحى الله 50 صلاة على امته كل يوم وليلة ثم هبط حتى بلغ موسى فاحتسبه موسى فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم ماذا اليك ربك قال ان الي 50 صلاة كل يوم وليلة قال ان امتك لا تستطيع ذلك فرجع فليخفف فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل كانه يستشيره في ذلك فاشار اليه جبريل انه من الشدة على به الى الجبال فقال هما كانوا يا رب خفف عنا فان امتي لا تستطيع هذا فيرجع 10 سنوات ثم بلکې پنځه دی دا روایت په معنا د ذکر کړی اختصار ضرور پنځه وکامه ده فاحتسبه فلم يزل يرده موسى الى ربه حتى صارت الى 5 سنوات ثم احتسبه موسى الى الخلد فقال والله لقد راوت بني اسرائيل قومي على ادنى منا فزرفوا اسرائیل باندې دوه منځونه او استاد اصول کتابونو کې 50 منځونه په ولې 50 بل چاپلارو کې د بخاری ورکو ادنا دینا کم دوه منځونه په بل روایت کې راځي محمد کا صلی الله علیه وسلم ورته وسلم واسمع تجيب الخبر من ربك كل ذلك يدرك النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل يشير عليه ولا يدرك ذلك جبريل فرفعه عند الخامسة فقال يا ربي ان امتي ضعفا واستاذهم وقلوبهم واسمعهم وابدانهم فخفف عنا فقال الجبار يا محمد صلى الله عليه وسلم قال لبيك وسعديك فقال انه لا يبدل القول لدي ما برس عليك في ام الكتاب قال فكل حسنة ما شرمت لي فهي 50 في ام الكتاب وهي 50 عليك فرجع الى موسى فقال كيف وانت فقال خفف عنا اعطانا بكل حسنة 10 امثالها فقال موسى قد والله راوت بني اسرائيل على ادنى من ذلك فتركوها ارجع الى ربك فليخفف عنك ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا موسى قال والله استحييت من ربي ما تفيدون كم حياة ولكن من اختصار دی دا الله چې وتعالى نو په دغه دینه پسې وتکړي چې استحیات ویل دي دا د راوي خبر دی مما اخطا بني قال بسم الله الحرام را بیدار کې په مسجد حرام کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا د راوي دغه مدرج دی نو رسول الله مبارک دا منځونه چې فرض دي په معراج یقظتن کې فرض دي په معراج منامن کې ندي دا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا رضانا دا معراج منامن دي عائشہ صدیقہ وای او دا خدا انس حدیث دی انس په مکه مکرمه کې د معراج مکه کوم ځای کې
انس غنو رسول الله مبارک باقاعده راغی واپس دو مهانه کور ته ورغی روایاتو کې راځي وی زنجیر کې به سي ولا وکړي واغه شړه قاعده بستر چې څنګه ما وجه ولا هغه څنګه ما نو دا منامي معراج نه دی دا یقظتن معراج دی او خلق وی بی عائشہ وی کہ ما مقیدہ جسد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو عائشہ سب کوئی کی کنا اذا پیغمبر وجود محفوظ شوی نہ دی راغو کہ عائشہ کم دے معراج وقت کہ عائشہ کم دے رسول اللہ مبارک دو مہانے کرم دا پڑا دمکی واقع ہے عائشہ لا جسو کوئی کہ معراج پا لوگ کی پا پیزیشتمو تو عائشہ پا دکال کو کرو یا دیو کرو توی گئے پا خبر نو دا یقظتن دی او دیگه خدا قرآن دست دار دی قرآن کسر دی سبحان لفظ دی تعجب قرار دی که یقظتنی منامز رو تعجب نشتن ولی اللہ سبحان بیاسوی عبدهی لفظ استعمال کرده دی عبد مرکب دا جسد و دا روح نی فخوب که مختلف روح دی من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا لنريه من آياتنا نريه قرینه دی خبر دا اذا یقظتن او اغسوي اغوي جنا وتلك الرؤيا التي اريناك لقد راغله رؤيا پالي مقصوره د خوب لیدو ته وي ما وی دا دستر ګولې دلی مطابق پر رؤيا ولې وکړه ځکه چې خوب کې خارق للعادت امور پر نبیني دا نه کې پدې کې خارق للعادت چې کوم د وی شي کې خارق للعادت چې دغه څوکوي نه هغه مطابق پر رؤيا کې نو تر پسې جا باب بیان رب معانی الجنه نو بل ثابتای جنتیانو سره خبرې کول ابي قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابراهيم قال حدثني مالك بن عبد الله بن سلمان بن يسار بن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله يقول لا مناسبه نقشي بجوړي يقول خبرې وکړي جواب يا اهل الجنه ويقولون لبيك ربنا وسعديك وغفر في يدك ويقولون البدو ويقولون ما لنا ضير وقد اعطيتنا ما لم تؤت احدا من خلقك ويقولون لا اعطوكم افضل من ذلك ويقولون يا رب ويشركون افضل من ذلك ويقولون وحل لكم رضواني فلا اخذ عليكم بعده ابدا وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا خبير قال حدثنا هلال بن عطاء بن يسار بن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوم يحدث عنده رجل من اهل الباديه ان رجلا من اهل الجنه استاذن ربه في السماء فقال له انس بما شئت قال بلى ولكني احب ان ازرع فاسرع وبدر كبر راكم ويسواه ويستخدمه وتكبيره وامثال الجبال فيقول الله لك يا ابن ادم ولا اشبه بشيرا فقال الاعرابي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجد هذا الا برشيدا وصاريا فانه اصاب بدنين فاما نحن فلسنا باصحاب غلام ولا يوم قد جلس قريشي ان مراد باقي قريش دي مراد هغه متاجران هغه قريشان چې مدینه ته راغلل چې مدینه ته راغلل بیا په پښتونه کړل فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ذكر الله بالامر وذكر العباد او ذکر د عبادت په دعا او په تضرع سره او په رسالت او په ابلاغ سره چې بندگان به الله نه سوال کوي تضرع به کوي رسالت پیغامونه ابلاغ رسول به کوي یعنی خلاصه د کلام څه جو غلط امام بخاری سره چې الله ذاکر دی یادول کوي مذکور دی دعا ذکر د الله په امر الله امر کوي مذاکر شو او چې موږ وته دعا او مذکور شو تدعوك ومذكور شو دور بس إشارة لقوله تعالى واذكرني يذكركم وادعوني قال لقوم يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي والتذكير دي مناسبة شو جمود الله ذكر كو پیغمبر ذكر كو الله مذكور شو بآيات الله تعالى الله توكلت وأجمع وأمركم وشركاكم منافق أمركم عليكم رحمتني يا قوله من المسلمين رحمة غم ضيق اليوم أنا تنقش وتكل شاب جام قال مجاهد نقول إلي ما في أمركم يقال ويفرق بقضي وقال مجاهد وإن أحد من المشركين إنسان يأتي فيسمع ما يقول وما وزن عليه قرآن حتى يأتيه فيسمع كلام الله حتى يقول ندى مجاهد يقبضوا إلي ما فيسألوا كذا أغل يستاذوا فنفسهم كذي يقفروا فاقض قضاء ما ناسا فيسألك ديك رد رادي لما مطالب فيسألوا كذا دايات کی رسول راضی فیصلہ دا چې مخمر میں کہ جتنا موقعی نو کوي ورپسې چا وحتى يقول ما منعه حيث جاء ان بين علم القران شرع بذكر استجارك يعني يا انسان ياتيه فيستمع ما يقول یو سړی را استا خبره وریدا وما انزل عليه د پیغمبر قران وریدا او دې لا درته هو ان او چې دا وته نه چې ولې راځي بدا په امن شو حتى ياتيه ويسمع كلام الله وردا دا ټول شو کلام الله الله ذکر شو
او چې موږ یې ذکر کوو الله مذکور شو شابه وحتى يبلغ من وحيد جعل بينه وبين القرآن سواء محمد القرآن چې اوري بدل مقصد دا چې مال امن راکړه باب قول الله فلا تقولوا الا اندادا وقولوا وحدانیت ثابتې خو په بل طریقه چې شرک نه پېژنو الله څه شو وحدانیت صفات ثابت شو په خپل وتجعلون له اندادا ذلك رب العالمين وقوله والذين لا يدعون مع الله الها اخر وقولوا الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله قوم من الشاكرين وقال اكرمهم ونكثرهم الا هم بشر فقال يسرهم من خلقهم ومن خلق السماوات والارض ويقولون الله فذلك ايمانهم وهم يقولون الى كم وقوي وما يؤمن اكثرهم سمعنا اغدا چې په خپل کله توحید اواز تخیل نور دي مشرکان اگر سره چې دې ته تاسو کوي من خلق السماوات والارض سوي بیا التمتعني عليه الله يدي ایمان شو او يعبدون غيره شابه وما كبر في خلق افعال العباد من كسب ابن قوله تعالى كل شيء امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ او بل غرض دی هغه باندې کوي کا هغه رد کوي ورمخ کې ویلو چې کتاب رد علی الجهمیه وغيرهم کې لفظ تیر شوی دی ولته په معتزله ورت کوي استاد خیالي هغه هم پر دې په صفات او قائل چې جهمیه قائل او هغه په کې وایي چې افعال چې کوم د عبادت اختیاري دي دا خالقین عبادت دي یاد لرئ خبر افعال اختیاری د عبادت د خالقین زون دي هغه عبادت دي بندگان دي موږ وایو نه خالق د ټولو الله دی او کاسب بنده دی دا خبره ما کړې ده په کتاب القدر تفصیلا مې کړې او د خلق او د کسب په منځ کې فرق مې نه کړی دی ما وی خلق بغیر توسط د عالی نه او کسب په واسطه د توسط د عالی یو فرق دوی مې سویلو مې خالق په خپل فعل کې چاته محتاج نه دی متفرد دی او مستقل دی او کاسب په خپل کسب کې خالق ته محتاج دی یاد لرئ دا خبره او درې مې درې خپل خبره کړې و ما یو څه شی دی ما وی خلق څه ته وایي خلق دې ته وایي چې دا استطاعت او دا قوه د دې پیدا کولو ته څه وایي خلق وته وایي او کسب څه ته وایي استعمال د هغې قوت چې تعالی الله درکړی نه پوهېږئ په خبره هغه قوت او اعضا د هغې ایجاد خلق دی او د هغې استعمال څه شی دی مولانا کسب دی دا فرقونه مې درته کړي وو نو موږ وایو دواړو کې ځمکې اسمان فرق دی دا مو وایي چې یو شی به یو وخت کې مؤثر یو شي کې به تاثیر به پکې راشي او مؤثرتین به پکې دوه یو ځای شي په یو وخت کې دا خو ګناه ده دا خو شریعه دي ما ویلو چې د الله تاثیر په دې فعل کې من حیث الخلق دی او د بنده تاثیر په دې فعل کې څه شو نو شی د دوه مؤثر ولاړ شو او اعتبارین دی ولا الله تاثیر من حیث الخلق دی د بنده تاثیر من حیث کسب دی لو تر پسې شا دا صبر وکړي دلته وایي ولا کوم ځای کې قال وما يؤمن اكثر قال يسأله من خلقه بتفسير من خلقه قال من خلق السماء ويقولون الله هو الله پیدا کړی وذلك ايمانهم وهم يعبدون غيره شركا وباب ما ذكر دقق في خلق افعال العباد واكتسابهم افعال العباد اختياري دي غير اختياري وي ضرور خالق الله دي ولي لقول تعالى وخلق كل شيء لكل شيء اختياري غير اختياري طول راجلا فقدره تقديرا وقال مجاهد وما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين المبلغين المؤدين من الرسل تقص الأغين كي وإنا له لحافظون عندنا كلام الكاتبين أرسلك والذي جاء بالصدق بالقرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملت بما فيه يا لا ما عملت لدي لو بلد صرف عملت خلق نشي كوني وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير بن منصور عن ابي وائل عن شرح بن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بأمر عند الله قال أنزل لله إن تبع خلق وهو خلقك دي پیدا کړي الله بل خالق نشتا او توحید مونږ دی
كتب بل خالق تلا توحيد نشو شرك شبه خالق إيه قلت إن ذلك لعظم العلم ثم أن يلقى لكم ما تقول وذلك تخاف أن يطعم عجا قلت ثم أن يلقى لكم ما تصاني حرية ذلك فبقوله وما قول تستدرون الله صفات السمع والأوريدو ثابت به ولا بصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم نجدا جواهي فلا بأوركنا وهي خدايا إذا تعمل لكم أن دارون قيامت فرض جواهي كي تدي جواهي نظر فتاولي نشي لجواهي زرفارك يلا أولي كان لا نولد اللي بيها جواهي بيدا سجوا وربس يشاء أبيه قال حدثنا حميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا جبر بن مسعود بن مجاهد عن بكر بن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشيان وثقفي كثير شحم بطون قليل في قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع جهرنا ولا يسمع نقينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخينا وما كنت تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا بصركم